السلام علیکم ملګرو. ډیرو ملګرو زموږ نه دا تاسو کو چې په ټیک ټاک باندې مونږ ډیره خسته ویډیوګانې ورکړې خو وایرل کیږي نه. ویوز په ناراضي، لایکس په ناراضي، مونږ ته فالوورز ناراضي، زموږ اکاونټ اپ کیږي نه، ډاون دی او ډاون دی. د دې څه طریقه مونږ ته وښایه. د دې طریقه شته. دا ټیک ټاک والا مونږ ته خپل هم د ټیک ټاک د تصویر کې تاسو کتلی شئ د ټیک ټاک خپل یو نوټیفیکیشن بار دی. په دې نوټیفیکیشن بار کې دی مونږ ته ټیم په ټیم وایي چې ټیک ټاک دې ټیم کې ستاسو نه کم قسم ویډیوګانې غواړي. لکه اول په ټیک ټاک باندې 10-15 سکند 20 سکند او 30 سکند دا قسم ویډیوګانې به ډېر زیاتې وایرل کېدې او ډېر زیات ویوز او لایکس او فالوورز به اکاونټ ته راتلو. خو اوس د دې پالیسي بدله شوې ده. د دې رخ یو بل طرف ته دی. دوی اوس ورو یوټیوب سره او فیسبوک سره مقابله کوي. څنګه چې په یوټیوب باندې اوږدې ویډیوګانې پرتې نو دقسې دوی اوس اوږدې ویډیو له زیات چانس ورکوي، زیات فوکس ورکوي. که یقین هم نه راځي زما په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې اوس تاسو وګورئ چې اول وخت کې زما شارټ ویډیوګانې هم ټولې وایرل شوي دي. خو اوس د نږدې وخت کې 13 ورځو کې هفته کې تاسو وګورئ چې ما کومې شارټ ویډیوګانې ورکړي دي 10 سکند 15 سکند 30 سکند 40 سکند پورې هغه ویډیوګانې بالکل نه دي اپ شوي. هغې باندې ډېر کم ویوز راغلي دي. دا ولې ټیک ټاک اوس وایي چې تاسو کوشش کوئ چې د 1 منټ نه اوږده ویډیو اپلوډ کوئ. ټیک ټاک اوس شارټ ویډیو لا بالکل فوکس نه ورکوي. نو یو خو تاسو چې ټیک ټاک لا ویډیو جوړوئ نو کوشش کوئ چې ویډیو د 1 منټ نه سیوای زیاتوي. دویم نمبر خبره دا ده چې تاسو کوشش کوئ چې خپل اوریجنل کانټینټ جوړوئ. اوریجنل کانټینټ څه مطلب دی چې تاسو خپل اوازي، خپل اکټیویټي، تاسو چاته څه ښول غواړئ، څه ټیکنیکل طریقې چاته ښول غواړئ، زباني ویل غواړئ یا په لاسو باندې په حرکاتو سره چاته څه ښول غواړئ، کوشش کوئ چې خپل اوریجنل کانټینټ جوړوئ. د بل چا کاپي رایټ، د بل چا نه یو نقل کول یا د بل چا یو ویډیو تیار راوچتول او هغه ویډیو تاسو اپلوډ کوئ نو د هغې باندې به دونه ډېرو راته نه ښکاري چې باندې دونه ډېر ویوز راشي یا تاسو ته پیسو پیدا میلاو شي. بله خبره دا چې تاسو ته ما 13 یو مخکې ویډیو کې هم ویلو چې د دې لپاره څه ضروري آپشن دي. یو خو هره ویډیو د پاسه کوشش کوئ چې ویډیو ایچ ډي او ښکلې ښایسته وي صفایۍ سره. بله خبره دا چې ویډیو د پاسه څه لیکل لازمي کوئ، څه ټکسټ وغیره. لکه زما د ویډیو د پاسه هم تاسو کتی شئ هرې ویډیو د پاسه ما اردو کې، انګلیش کې یا پښتو کې څه ناڅه لیکلي. دې لیکلو کې دا کمال دی چې یو کس صرف د لیکلو ته هم ودرېدو چې ورګې دا د څه لیکلي دي او 3 سکند پورې دی ودرېد ستاسو په ویډیو باندې نو ستاسو ویډیو باندې ویو سیوا شو. نور د دې نه علاوه چې کومې هیشټیګ دي د هغې هم تاسو ته ما طریقه ښولې وه. هیشټیګ او کومو کسانو سره ویډیوګانې ډېرې دي نو دوی کوشش وکړي چې ځان له یو پلی لیست جوړ کړي او یا که کم ملګري وي چې موږ خپلې ویډیوګانې خپل شکل نشو مخامخ کولی، موږ داسې قسم ویډیوګانې نشو جوړولی، موږ کې دا ټیلنټ نشته، نو د هغې دپاره بله طریقه دا ده چې دی د یو ډراما، یو فلم یا یو سیریل یا ارتغل ډراما شوه یا نور داسې ښایسته سیریل دي د هغې نه لږ لږ پارټس دي جدا کړي 15 منټه 6 منټه او داسې په پارټس کې د تقسیم کړي. هغې سره د لیکي پارټ 1 پارټ 2 او داسې قسم ویډیوګانې به تاسو ټیک ټاک کې لیدلې ومې چې ډېر زیاتو په لکونو زرګونو ویوز یې په دې باندې، لایکونه یې پې. نو دې سره به هم ستاسو ټیک ټاک اکاونټ ډېر زیات وایرل شي، ډېر په مخ کې به لړ شي، ډېر زیات فالوورز به ورته راشي، لایکس به پرې راشي. نور د دې نه علاوه چې دې کې کوم آپشن و تاسو ته ما ویلو چې د چا اکاونټ ته دننه ورتلو، د چا اکاونټ ته به دننه نه ورځئ او دننه چې چا اکاونټ ته لړ شئ بیا په هغې کې دننه د هغه ویډیوګانې ټولې په نمبر لایک کولو ورته کامنټس کول چې یاره دا خو زما ملګری دی، دې سره ګوره ستاسو اکاونټ په ښکته راځي. د دې کار نه به مکمل ځان ساتئ، دا کار به بالکل نه کوئ. نو دا څه ضروري آپشن و، خاص کر مین او ضروري خبره پکې دې وخت سره دا ده چې ټیک ټاک ګوره دې وخت سره د 1 منټ نه کم ویډیو چې کوم ده دې له بالکل فوکس نه ورکوي. نو تاسو خیر دی ازمېښت وکړئ، ټرای وکړئ د 1 منټ نه لږه اوږده ویډیو تاسو ورکړئ. 1 منټ 10 سکند دی، 20 30 2 منټه دي، 2.5 3 منټه دي، خو چې د 1 منټ نه سیوایي. ټرای به وکړئ، امید لرم چې ډېر ښه ریزلټ به درځي. بیا به ماته په کمنټ سیکشن کې ووایئ. ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره مهرباني، والسلام.